د خیبر ضلع په پاک افغان پوله تورخم ګیټ باندې د پنجاب او د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو علاقو نه یو ځل بیا په رضاکارانه توګه باندې تلونکو افغان مهاجرینو د واپسۍ په عمل کې تیزي راغلې ده چې د خیبر ضلع په بیلابیلو علاقو کې په سلګونو ګاډي ځای په ځای ولاړ دي، خو ولې ډریوران او کډوال وایي چې دوی د سختو ستونزو سره مخ دي. دیندار ده پنډۍ نه راغلی یم 29 تاریخ باندې راغلی یم او نن 5 تاریخ ده. 8 ورځې مو وتې، لاره بنده ده، واشروم نشته، ورور یو بل ته سوالونه کوو، هوټل نږدې نشته ده. ته 29 تاریخ راغلی یم او په 30 تاریخ مې هغه ځای کې چک ان کړی ده او ماشومان مې هغه چېرته لېږلي، هغه به دې چا کوي؟ کور خو نشته هغه ځای کې. د ټولو یو د ما نه چې څومره ګاډي ده، تقریبا 18-19 ګاډي خو به ولاړې کړي، دا ګاډي ولاړ دي، د دې ټولو ماشومان هغه سیټ ته دي او کډي او سامانونه هر څه دې سیټ ته دي. زه خو لا ښه یم کډي سره یم، دا نورو هېڅوک هم نشته ده. دا ټولو ډریوران د دغه شان پرېښی د هغوی د مال هم بند ساتنه کوي، د چرګانو هم کوي، د ګاډي هم کوي او دلته شپې ورځ محمد رسول شپږ ورځې بس وشولې او لا یعنې په تختبیک کې وو، لا اوس هغه لینډ ته لا یعنې ورسیده شوي هم نه یو، پنډۍ نه هم راچولي. اول ته کډوال بار بار بس رنګونه کوي، سامانونه یعنې دلته یعنې چې څنګه چل دی، دا یعنې سامان هم راله خرڅ کړه، راله نه راوړئ که څه چل دی. بل طرف په خیبر ضلع کې هم په غیر قانوني توګه میشته افغان مهاجرینو پر ضد کاروایي شروع شوي. تېره ورځ په تحصیل لنډي کوتل کې ضلعي انتظامیې کاروایي کړې چې پکې د افغان ملکیت دوکانونه یې سیل کړي دي او د دې سره سره یې دا نوټیفیکیشن هم جاري کړی دی چې افغان مهاجرینو له دې څوک په کریا باندې کور یا دوکان نه ورکوي او چې څوک ورسره شریکدار دي باید چې دویم ځان راټول کړي. محمد الله خان افریدي، سنو پښتونخوا، خیبر.